السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو اورېدونکو کتونکو، څنګه چې ستاسو په علم کې دا تاسو به کتلي په دې سوشل میډیا باندې د مفتي فضل غفور صاحب یو ویډیو چې دا هغه چلیږي، چې په دغه ویډیو کې مفتي فضل غفور صاحب په یو پروګرام کې یو بیان کې چې دی د یو مولانا صاحب د یو خوب حواله ورکړې ده. چونکې یو د ټول نه اولنۍ خبره خدا چې مفتي فضل غفور صاحب دغه کم خوب بیان کړی دی، نو دی د خپل ځان نه چې مګنې ما خوب لیدلی دی. دا د پېښور د یو عالم چې یو لوی شیخ الحدیث دی، د هغوی په خپل بیان کې د یو عالم د خوب تذکره کړې وه او فضل غفور صاحب د هغې حواله ورکړې ده. بیا دا چې په سوشل میډیا باندې د فضل غفور صاحب چې دی هغې په خلاف چې دی پروپیګنډا داسې کېږي چې دی ګستاخي کړې ده او دی ګستاخ دی. د ټولو نه اول خو خوږو اورېدونکو کتونکو، خوب چې دی یو د خوب حقیقت دی او یو د خوب چې دی صورت دی. د خوب صورت چې دی هغه خوب لیدل دی او د خوب حقیقت چې دی هغه بیا تعبیر دی. نو د خوب صورت جدای او د خوب حقیقت چې دی هغه جدا دی. ٹھیک شو؟ لکه په دې حوالې سره ډېر زیات د علماو یا دغه رنګې چې دی مخکینو بزرګانو مشرانو چې دی خوبونه شته دي. لکه د هغې نه یو امام بخاري رحم الله په خپله فضل غفور صاحب چې دی دغه حواله ورکړې ده او فضل غفور صاحب هم چې دی د دې مذمت کړی دی. لکه د امام بخاري رحم الله چې دی هغه خوب ولیدو چې ما په خوب کې نبی علیه السلام ولیدو او د هغوی نه چې دی زه مچان شړم. نو اوس دا چې د نبی علیه السلام بدن مبارک پاک دی، پاک او مچان خو په ګنده څیز کې دي، نو د هغې چې دی صورت جدا دی او تعبیري جدا دی چې دا به د نبي د احادیثو چې دی هغه خدمت کوي او دی به چې دی د دې خدمت کوي، دی به چې دی د غلطو عقایدو چې دی مخالفت کوي، غلط عقاید چې دی د هغې خاتمه به کوي. اوس حقیقت یو دی، صورت چې دی جدا دی. دغه رنګې د امام ابو حنیفه رحم الله خوب لیدلی و چې زه لګیا یم او د نبی علیه السلام د قبر مبارک چې دی د راکنم داسې. نو علامه ابن سیرین رحم الله ته دا خوب چې دی بیان شو، نو هغوی د هغې تعبیر چې دی هغه جدا ورکو چې تاسو به د نبی علیه السلام د احادیثو مبارکو د دین چې دی خدمت به کوئ، د غلطو عقایدونو به د دې حفاظت کوئ. اوس د خوب صورت یو دی او د خوب حقیقت چې دی هغه جدا دی. دغه رنګې زبیده چې ده هغې څومره خطرناک خوب لیدلی و چې داسې چې چاته د بیانېدو نه و، دومره چې دی هغه خطرناک خوب یې لیدلی دی. خو چې کله ابن سیرین رحم الله ته دغه خوب بیان شو، نو هغې چې دا داسې عام چا نه دی لیدلی، دا خاص چا لیدلی دی. نو بیا یې ورته وښو چې او دا چې دی زبیدې لیدلی. نو هغه ورته خوب دومره خطرناک زبیدې لیدلی چې زه په حرم شریف کې بیت الله شریف خواته یم او زما سره چې دی خلک راځي زنا کوي. اوس خوب صورت یو دی، حقیقت څه چې ابن سیرین رحم الله ته وفرمایي دا ته به الله تعالی د توفیق درکوي، ته به چې دی یو نیر وباسي او حرام ته به د هغې اوبه رسي، بیا به خلک د هغې نه استراب کېږي، بیا دا به اخلي. نو اوس د خوب صورت ته وګوره او د خوب چې دی حقیقت ته وګوره. نو د خوب صورت چې دی هغه جدا دی او محترم، او د خوب حقیقت چې دی جدا دی او صورت چې دی هغه جدا دی. نو دا چې د فضل غفور صاحب په خلاف بیا دغه شانې پروپیګنډه کېږي او دا، نو داسې بې ځایه خبره ده. ډېر زیات چې دی هغه د خوبونو داسې د بزرګانو راغلي مخکې خبره وکړله. لکه یو زنانه رالو، نبی علیه السلام غالبا ام فضل بنت حارث راو، نبی علیه السلام ته فرمایي چې د الله رسول ما ډېر زیات خطرناک خوب لیدلی دی. څنګه خوب دی لیدلی دی؟ د الله رسوله ستاسو د بدن نه غوښه راکټ شو، ایسو زما په دې غېږ کې چې دی هغه راپرېوتی. نو اوس د خوب صورت ته ګوره. نبی علیه السلام ته وفرمایل دا خو چې دی ښه خوب دی، الله جل شانهو به فاطمې رضی الله عنها چې دی بچی ورکوي، هغه ستا په غېږ کې چې دی لوبېږي. نو اوس د خوب حقیقت یو دی، د خوب صورت چې دی هغه جدا دی. نو دا چې دا هسې پروپیګنډه کول او بیا د علماو خلاف چې دی دا هسې بې ځایه خبره ده. د دې نه چې دی په ځای دا ده چې خاموشي اختیار کړی شي او د علماو چې دی هغه سپکوي او بېعزتي ونه شي. ځکه چې یو خو فضل غفور صاحب چې دا کوم خوب بیان کړی دی نو خپلې نه دی بیان کړی، بلکې د یو عالم چې دی حوالې ورکړې ده. اوس دا خوب حواله چې دی دغه عالم مخکې ورکړې ده،
فضل غفور صاحب اوس چې د دې خوب حواله په یو بیان کې ورکوي او بیا دا خوب د مخکې نه چې دی چلیدلی دی نو د مخکې نه د هغه عالم خلاف چې دی پروپیګنډه نه کوي او د فضل غفور صاحب خلاف کېږي. ولي هغه عالم چې دی نو هغه سیاست کې چې دی دومره مخکې نه او فضل غفور صاحب په سیاست کې مخکې او بل فضل غفور صاحب له تاسو به چې دی اوري د هغوی له الله تعالی یو بیان کې یو ناشنا اندازې بیان ورکړی دی خلک یې ډېر زیات خوښوي. نو دا خلک دغه چې دی هغه نشي برداشت کولی چې مفتی فضل غفور صاحب له الله دومره لوی چې دی عزت ورکړی دی او دومره لوی مقام او مرتبه الله تعالی ورکړې ده چې هغه په دومره خلکو سره محبت کوي خوښوي. او بل فضل غفور صاحب شیخ الحدیث دی حدیث بیان شي نو تفسیر بیانوي تقوادار متقي او دا چې دی الله جل شانه دغه ملکه هغه له ورکړې ده او بل دا هغه د ختم نبوت وکیل دی هغه د خپل د امپی دور کې هغوی چې کله ممبر نو هغوی په د ممبر په فلور باندې او دغه رنګې په عامو جلسو جلوسونو کې د ختم نبوت باره کې چې دی ډېر لوی چې دی هغه خدمت کړی دی او د 12 پورې چې کوم د سرکاري سکولونو په هغه کې د نبی علیه السلام د ختم نبوت او دغه رنګې د نبی علیه السلام د سیرت متعلق هغې چې دی مضمونونه ور داخل کړي دي. نو اوس دغه خلاف دا پروپیګنډه کول دا هسې بېځایه خبره ده. دا د هغوی سره هغه سیاسي اختلافات او مذهبي اختلافات د هغه وجه د هغوی خلاف پروپیګنډه چې دي دغه عزت کې چې دی کمې راشي خو الله جل شانه حدیث مبارک راځي که الله جل شانه چاته د عزت اراده وفرمایي دا ټوله دنیا خلاف شي نو خلاف دي شي خو د هغه په عزت کې کمې راشي الله به عزت ورکوي. او که الله جل شانه د چا د ذلت اراده وفرمایي که دا ټوله دنیا غله عزت ورکوي نو عزت چې دی هغه ذلت نه نشي بچ کولی عزت نشي ورکولی هغه ذلیله کېږي. نو فضل غفور صاحب ته الله جل شانه عزت ورکړی دی که دا خلک مخالف شو دا پروپیګنډې وکړي دغه پروپیګنډې به د هغوی دپاره د ذلت سبب وګرځوي. انشاءالله د فضل غفور صاحب د عزت کې به الله تعالی نور چې دی اوچتوالی راولي الله به هغوی له نور عزت چې دی هغه ورکړي. نو محترمو دا ده چې بېهوده داسې چې دی پروپیګنډه کول لاشه د فضل غفور صاحب څخه کښېنه د هغوی چې کومه حواله ورکړې ده د هغې نه تپوس وکړه یا هغوی چې د چا حواله ورکړه په هغه عالم پسې لاړ شه چې دا خوب بیان کړی په څنګه اندازې بیان کړی دا دې ولې بیان کړی دی دې صورت څه دی او د دې حقیقت څه دی. نو بیا چې دغه صورت او د حقیقت نه ځان نه خبرې او داسې چې دی په سوشل میډیا باندې پروپیګنډې کې نو دا د هغه اناد او دغه ضد او عناد چې د هغه پیش خدمت دی چې دا خبره کوي چې په سوشل میډیا دا خبره وړاندې کېږي چې فضل غفور صاحب ګنې ګستاخي کړې ده هغه لوی الله جل شانه لوی عزت ورکړي. نو محترمو داسې ده چې د دې فضول پروپیګنډو د دې نه چې دی ځان ساتلو حسن ظن چې دی پکار دی بدګماني نه ده پکار د دې به چې تا په هغه باندې حسن ظن کړی وي او د هغې چې دی خبرداری چې داسې په څه صورت سره چې دا څه خبره کړې ده نو د دې نه به چې دی خیر خور شوی خو دا چې د هغې نه کوم شر خورېږي د دې شر نقصان دغه پروپیګنډه کوونکو ته دی او فضل غفور صاحب له الله چې دی نور عزت چې دی هغه ورکړي. نو محترمو داسې فضول پروپیګنډې د علماو خلاف دا چې دی اسې حقیقت نه لري بېهوده خبرې دي بېهوده او فضول بکواس دی نو د دې چې دی هغه حقیقت هېڅ هم نشته دی او بلکې دغه د ذلت کوشش کوي نو الله یې پخپله دغه خلک چې دی هغه ذلیله کوي. الله جل شانه دی منږ کې د حسن ظن چې دی هغه صفت پیدا کړو د بدګمانۍ نه دی الله جل شانه منږ او تاسو محفوظ وساتي او د داسې پروپیګنډو نه دی الله جل شانه زموږ او تاسو حفاظت